المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم اوریدونکو، نن زموږ موضوع ده په عمل کې اخلاص پیدا کول. ځکه اخلاص دا ډیر ضروري شی دی. هر یو عمل چې باغ کې اخلاصي، دا عمل وزن لري او دی عمل کې الله رب العالمین بیا قوت ګدي، زور پکې الله رب العالمین پیدا کوي او دسی عمل الله رب العالمین ته قبول وي. او کوم یو عمل کې چې اخلاص نه، نو دسی عمل الله رب العالمین نه قبلي، بلکې دا عمل د انسان بے ضایع. محترم عزتمندو، لاول دا پیژندل چې د اخلاص څه ته ویل کیږي. په ساده پښتو کې اخلاص دی ته وایي چې هر یو عمل سړی کوي نو چې دا خالص د الله د رضا د پاره وي، بل څه پکې نه. بس مقصد دی چې زما رب زما راضي شي او دا عمل په دې خاطر باندې وکړي شي. دغه د اخلاص ویل کیږي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله رب العالمین مرګ او ژوند پیدا کړي دې لپاره چې په تاسو باندې امتحان وکړي چې کوم یو په تاسو کې خیسته عمل کوونکی دی. خیسته عمل کوونکی دی یعنی عمل خیسته وکړي. خدا عمل کله خیسته کیږي چې کله په دې عمل کې اخلاص وي. فضیل ابن عیاض په دې آیات کې به دا بیانول چې عمل وکړي شي چې خالص وي او دارنګي د سنت موافق وي، نو دا به خیسته عملی. یعنی داسې عمل وکړي شي چې هغه کې خالص د الله رضا مقصدي، اخلاص پکې وي او دارنګي د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي، د نبی صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق عمل وي، نو دا عمل به خیسته عمل دی او داسې عمل به الله رب العالمین ته قابل قبول وي. محترم عزتمندو، هر عمل کې اخلاص پیدا کول دا ډیر ضروری دی. وجه دا ده یو سړی ډیر عمل به وکړي لیکن اخلاص به پکې نه، دا عمل الله رب العالمین نه قبلي. ایو سړی به لږ عمل وکړي خو اخلاص به پکې داسې عمل الله رب العالمین قبلي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ باندې اول چې فیصله کیږي نو دا به د چا متعلق وکړي شي. یو سړی به راوستی شي چې هغه به شهید شوی وي، د هغې په باره کې فیصله وکړی شي. نو الله رب العالمین به دته هغه نعمتونه وړاندې کړي، دا به وپېژني او دنه به تپوس وکړی شي چې ستا کوم یو عمل کړی. نو دا به ووایي چې زه جنګېدلی وم، زه جهاد ته حاضر شوی وم او زه شهید شوی وم. نو دته به وویلی شي چې تا دروغ وویل، تا خو صرف د دې دپاره دا کار کړی و، دې دپاره دې عمل کړی و چې تا ته یو بهادر انسان وویلی شي او تا ته یو ښه او تکړه انسان وویلی شي. بس هغه نوم تا ته په دنیا کې درکړی شوی و، ستا عمل کې اخلاص نه و، مقصد دې د الله رضا نه وه. نو حکم به وکړی شي چې دا دې راښکلی شي جهنم ته پړ مخې. دارنګې دویم سړی به راوستی شي چې هغه به علم زده کړی په دنیا کې، دارنګې قرآن به لوستلی. نو ده ته به وویل شي تا کوم عمل کړی؟ دا به وایي چې ما خو دا عمل کړی چې علم مې زده کړی، بل ته مې ښودلی و، د قرآن کریم قاري وم، قرآن مې لوستو. نو ده ته به وویلی شي چې نه دا خو دا صرف په دې خاطر باندې کړی و چې تا ته یو عالم وویلی شي او دارنګې تا ته قاري وویلی شي، د دنیا د نوم دپاره دې کړی و، هغه نوم تا ته درکړی شوی دی. نو دا هم جهنم ته پړ مخې راکړلی شي. او دریم هغه کس براوستی چې هغه ډېر مالونه لګولي لیکن مقصد د الله رضا نه وي. نو دته به وویل شي تا کوم یو عمل کړی؟ دا به وایي چې ما ډېر مالونه لګولي دي، صدقې مې کړي، دا مې کړي، هغه مې کړي.
نو الله رب العالمین به درته ووایي چې تا دا عمل کړی و ستا مقصد د الله رضا نه وه بلکې ستا مقصد دا و چې تا ته سخي وویلی شي بس هغه نوم تا ته درکړی شوی دی نو دې په باره کې به هم حکم وکړی شي چې دا هم د جهنم ته پړ مخې راوستلی شي او را دې ښکلی شي جهنم ته. محترم عزتمندو په هر یو عمل کې اخلاص ضروری دی چې موږ اعمال وکړو. زموږ عملونه هم ډېر کم دي او زموږ اعمال نشته دی لکه مخکیني د صحابه کرامو ژوند ته چې سړی وګوري دارنګې د سلفو ژوند ته چې سړی وګوري چې هغو څونه اعمال کول او د اخلاص نه ډک او زموږ څه عمل دی نو داسې نه چې هغه هم زموږ نه خراب شي او په هغه کې اخلاص نه وي. الله رب العالمین زموږ زړونو ته ګوري زموږ عمل ته ګوري چې زموږ په دې عمل کې اخلاص شته دی او که نشته دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. الله رب العالمین زموږ د جسمونو ته نه ګوري دارنګې الله رب العالمین زموږ مالونو ته نه ګوري بلکې الله رب العالمین زموږ زړونو ته ګوري او دارنګې زموږ اعمالو ته ګوري چې آیا موږ د عمل کوو زموږ په دې عمل کې اخلاص شته دی او که نشته دی. دا عمل چې موږ کوو آیا د الله رب العالمین د رضا لپاره کوو او که نه سره بل مقصد دپاره کوو. که د الله رب العالمین د رضا لپاره داسې عمل الله رب العالمین قبلی او که چېرته محترم عزتمندو د الله رضا پکې مقصد نه دا عمل زموږ بیا برباد دی او سړی دې لږ عمل وکړي خو چې اخلاص پکې نو الله رب العالمین د هغې په بدله کې سړي ته جنت ورکوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو سپی هغه د یو کوهي خوا د تاوېده تږی شوی و یوه ډمه راله یوه بدکاره ښځه راله هغې خپله موزه ویستله او د سپي ته اوبه راوخېجولې اوبې ورته ورکړي نو الله رب العالمین د دغې ښځې د عمل قبول کو او الله رب العالمین هغه وبخله. دارنګه یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی هغه په لاره باندې روان و په لاره کې یو څانګه پراته وه یوه غنه پراته وه هغه د دې لار نه درې کړه مقصد یې د الله رضا و نو الله رب العالمین له دغه عمل قبول کو او الله رب العالمین دغه سړي ته بخنه وکړه. غرض دار محترم عزتمندو سړی چې کله عمل کوي موږ او تاسو چې کله عمل کوو نو د ټول نه مخکې چې اخلاص په دې عمل کې پیدا کړو که هغه عبادت دی که یو 2 رکعاته لمونځ کوو چې هم په دې کې اخلاص وي که عمره او حج چې په دې کې اخلاص وي دارنګې که صدقې چې اخلاص وي او خصوصا محترم عزتمندو که موږ او تاسو علم حاصلو چې دا علم خالص د الله د رضا لپاره وکړلی شي د ځان اصلاح د خلکو اصلاح لپاره وکړلی شي داسې نه چې زموږ مقصد بلی او الټه به زموږ سره حساب او کتاب ونه کړی شي. علم دا یو اوچت عمل دی د قرآن کریم علم زده کول دا ډېر اوچت منصب دی اوچت عهده ده چې الله رب العالمین یې چاته ورکړي لیکن محترم عزتمندو اخلاص دا ډېر ضروري دی. تمیم داری ته وایي چا وفرمایل چې ته د شپې کوم لمونځ کوې او څنګه لمونځ کوې نو هغه ورته غوسه شو او دا یې ویله که چېرته زه د شپې یو رکعت وکم یعنی په پټه باندې زه یو رکعت وکم او هېڅ څوک یې ویني نه او صرف الله رب العالمین یې ویني نو دا ماته بهتر دی او ماته غوره دی د څه نه د دې نه چې زه ټوله شپه ودرېږم او ټوله شپه زه عبادت وکم او بیا خلکو ته بیانوم چې ما دا عبادت کړی او ما دا عبادت کړی. نه محترم عزتمندو سړی دی لږ عمل وکړي لږ عمل دی وکړي خو خالص د الله رب العالمین د رضا لپاره دی وکړي. ډېر خلک داسي چې هغه پټ ډېر زیات اعمال کوي څوک د خبر هم نه او هغه ډېر عملونه کوي هر یو میدان کې هغه مخکې ولاړي او مقصد یې د الله رضا او ځینې خلک داسې مي چې هغه خپل اعمال راښکاره کوي په څه طریقه باندې مجلس کې به ناستي او یو عمل به یې کلی نو اوس هغه دا ګوري چې د عمل په څه طریقه باندې راښکاره کړم نو کله به یوه خبره کوي کله به بله کوي او کله به څه وي دې لپاره چې د خپل عمل راښکاره کړي. نه محترم عزتمندو انسان به د چا څه وکړي زه دا وایم که دا ټول خلک راولګي او زما ستا صفت وکړي نو څه نه او که زما ستا مدح وکړي نو څه به دې جوړ شي نه لږ عمل دې سړی وکړي لیکن چې الله رب العالمین پر راضي شي او دارنګه د الله رب العالمین د رضا په خاطر باندې وکړي شي. علامه ابن القیم رحمه الله هغه فرمایي محترم عزتمندو وی د زلونو اعمال چې کوم دي دا وی اصل له اصل او دارنګه د دې ټول اندامونو
عمل کول چې کوم دا ولا تابع دي د هغه تابع دي او دارنګي نیت چې کوم دی نیت ودا په منزله د روح باندې دی او عمل دا په منزله د باقی جسم باندې دی جسې باندې دی نو چې کله روح د جسین لري شي روح د جسین لري شي نو دې ته به سړی مړی وي ژوندې ورته نه وي نو دغه شان چې یو عمل سړی کوي او باغه کې اخلاص نه دارنګي نیت خالص نه نو داسې عمل به الله رب العالمین ته نه قبليږي او الله رب العالمین نه قبلي دغه محترم عزتمندو علامه ابن القیم رحمه الله هغه فرمایي چې د زړونو احکام پیژندل دا ډېر د اهم دي د سنا د معرفت د احکام د جوارح او دغه د اندامونه یعنی د زړه احکام پیژندل دا ډېر ضروری دي ولې کله چې زړه برابري نو دا نور اعمال به سره برابر کولای شي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې به د جسم کې یو ټوکلا ده چې کله دغه ټوکلا برابري نو ټول بدن به برابر چلیږي او چې کله دغه ټوکلا خرابوي نو ټول بدن به خراب چلیږي هغه سره زړه دی نو محترم عزتمندو هر یو عمل چې سړی کې بدی کې اخلاص ضروری دی ځکه سړی دی لږ عمل وکړي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان د اور نه بچ کا اگر چې نیمه کجوره ولې نه د کجوري یو ټوکلا ولې نه نیمه کجوره ولې نه یعنی دې کې اشاره دی خبره ده چې داسې معمولی شی ورکه خو چې اخلاص پکې نو په دې باندې سړی د جهنم نه بچ کیږي او دارنګ جنت ته به داخليږي او یو سړی به د غرب عمره یو عمل وکي خو چې باقي ریاکاری او دارنګ اخلاص پکې نه نو الله رب العالمین نه قبلي الله رب العالمین به موږ تاسو کې اخلاص پیدا کی او الله رب العالمین موږ د ریاکاری نه وساتي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين